بیا هم ویم طالب مولا مفتی حافظ دا د چا دنیا د کور نوکر نه دی که نوکر دی د الله د کور نوکر دی که نوکر دی د الله جل جلاله د کور نوکر دی یو تبلیغي ما ته ویلیو اوس به بیا وایي چې د تبلیغ په والا او په خلاف خدا تبلیغي دی حقیقتا نه که دا تبلیغ یادوم دا تبلیغ والا که نور ماشاءالله مفتیان ډیر زیات دي او د خلکو تاثرات هم ډیر زیات دي موږ لاړو د قاري صاحب جومات ته نو قاري صاحب زموږ سره ناستو ظاهره د اذان یې ونه کو نو موږ ته څه پته وه زموږ خو دلته چې مساجد دي الله د دې مشرانو څخه وکړي دا ټول په وختي راغلي په اذان سمه جګړه شروع خصوصا بیا زموږ په مسجد کې په اذان باندې جګړه شروع وړوکی وایي زه کوم غټ وایي زه کوم بس صرف یو خبره ده چې زنانه دلته مسجدونو ته نه راځي نو د هغوی نه مې نه دي اورېدلي چې زه کوم نور هر سړی وایي اذان زه کوم اډو موږ ته حاجت نه راځي او بلکې اذان سنت مؤکده شد و تاکیدا د شاعرو د اسلام نه دی زموږ په دې مسجد کې کله پاتې شوی دی موږ په مونځ باندې ودرېدلي یو د مونځ نه بعد رایت شوی دی خلکو ته الحمدلله چا دا نه دی ویلي چې قاري صاحب تا خو به کړی مولوي صاحب تا خو به کړی وی یا طالب به دې ورکړی وی چې اذان یې خو کړی وی داسې نه دي شوي موږ ته هلته اډو پته نه لګېده چې ما ته چې اذان څوک کې زما سره چې کېناستو زه بیا راتلم په دې کې راغی کس کمرې ته رانووتو 10 منټه پاتې دي په دې انداز کې 10 منټه پاتې دي او خلک نیمه ګنټه مخکې اذان وکړي چې پته لګي ما ته خو پته نه وه ما ورته ویل خامر صاحبي به خیر دی د باندې ناوخته شو ورشه وسې وکړه نه وایي زه یې نه کوم مال پلار به دی کوي څوک به یې کوي وایي دا مولوي صاحب چې موږ نیول دی مال 100 روپۍ ورکړي 8000 وای ردام تبلیغی امیر صاحب ته چې ما ته مولا ولې تبلیغي خلاف کوي زه داسې تبلیغي خنزیر خلاف کوم ما ورته ویل خاویل ها موږ ورسره ابتدا نه خبره کړله اذان مونږ ته کې که زموږ په کور کې بچی پیدا شي ته به ورته اذان کې جومات اذان به ته کې وړو ته به سبق ته وې هر مونځ له به په ټیم راځي ګورئ موږ ډېر مولیان په دې باندې ایستي دي مال واه ډېره غټه توره دي کړله ما ته هغه دغه رایاد چې د 3 هلکانو لطیفه یو و 3 وانو به ډوزې ویشتې یو پکې یو ډوزه ویشته بل بله زه نه یادوم دا 3 هغه هم دې خلکو ته دا لطیفه ډېره یاده ده ډېره سپکه ده نه یادوم خو 3 پکې ویلي زما پلار چې دی دومره بهادر دی پسه کې په باد کې باد خو به پیژنئ په باد کې ویل ولې څه چالې کړلی ویلا چې باد اچوي نو شیلوار ها مال ډېره غټه توره کې بچی راوړی شي اذان ورته نه شي کولی 8000 روپۍ ورکوم ما یې زه ډېر غریب یم صاحبه خو دا مولا دا فلانکي زګین نه راغلی نامه یې ځکه نه علوم د هغه زګین خلک زما سره متعلق دي تعلق یې شته ډېر زیات ما ورته د هغه زګین نه راغلی د هغې نه زما میدان تا ته ډېر زیات نږدې دی میدان ته راشه زه راباندې 2 ډیوټۍ تړم بیزي عالمه د سهار نه ماسپښینه پورې ساته بس که داسې نه کې یو غوا د هغې له به یو پنډ شوتل راوړي بس دا کوه زه به 8000 نه 10000 تاله درکړو ما ته ویلي زه ستا د نیا نوکر یم مال ویل دا به یې نوکر دی قاري صاحب دومره دغه و خاموش و چې ما ته وایي پلیز ما یې وګوره مولا به کې پلیز هم یاد کړو مولا به کې پلیز هم یاد کړو ما ورته ویل ښه امیر صاحب بچی چې راوړي اذان چل یاد کړه بچی چې راوړي د اذان چل یاد کړه ما یې بل یو کار کوم 8 ورکې 8 ورسه نورې که سوله به شي دی به ستا د کور مخې ته کټ واچوي سپیا کې به هم درله تپي غوا به هم درله ساتي خضرې که د کور نه وځي هغه به هم درله ساتي بچي به هم دله منئ دا داسې خلک نو بیا
چې لږ زه پې ورګرم شوم اوس د خپل مسجد ملای غلی ناست ایسته سړی ټیک شو ځکه د بعضې سړي عادت دی چې والو ته زله وشي نو هر سړي ته خوله وراچوي چې یو څوک مې ووایي نو ټیک به شم او بعضې سړی داسې چې حدیث پک کړی نه یا نه ټیک کېږي نو چې ما ورته دا ویله بس داسې مولوي صاحب ته وکاته وی دا څوک دی ورته عباد الرحمن باچا خیل نو زوی خو زما تقریرونه ښه وی دا هغه دی ورته وی وو وی ښه دا هغه دی 2000 او ورته او دا هغه دی که نه ما ته داسې راتاو شي مفتي صاحب زه پوه نه شم ما ورته ویل پوه نه شي زه څه وکړم وی که ما ته داسې پاته وی چې ته عباد الرحمن نو ما به دې مولوي صاحب ته دا خبرې نه وی کړي بیا مالا ما ورته وی چې یو پیر منګه لامبو وال شروع کړو بیا د سیند نه نوځو تر څو پورې م چې سیند وچ کړی نه ما ورته ویل مال خفه نه شي امیره لیکن زما نه زیات خو په تا د فرض دی زه د یو بل کلي لرې زګین نه راغلی یم دا ستا د مسجد مولا دی ادب خو مال د ده باندې فرض دی ادب مال باندې د ده فرض دی او ته د زما طرف ته نرم چې بس وایي دا زما د مولوي صاحب څه خپل ګاف دی مولا دومره دله اوس به ما ګوري هغه ما ته وکړه ما امیر صاحب داسې ګاپ لګ داسې ګاپ نه څه مطلب شو د دې په ځای خو راوځو پروټ ټماټر خرڅوات یې ښه دي کم از کم خپل تجارت دی د اخلاقو باندې چې د عملو که سنت نبوي دي هغه رسول الله علیه السلام فرمایي تجار هغه کې 2 خصلات لازمي دي بهترین تاجر هغه دی نمبر 1 چې مالدار څخه اخلاق چلی گاک سا نمبر 2 رسول اقدس علیه السلام فرمایي چې غریب ته په قرض کې صبر کوي ما راوځو ټماټر خرڅوه بیا مې دومره ساعت امون زم ما په هغه مسجد کې ونه که زه ترې رالم مال چې د مولای دلای مقتدي به خامخا ضرور دلای چې مولای غیرتي مقتدي به هم غیرتي دادا بجلیګر مولای سبیل ما چرته د دله قوم غیرتي مولا لیدل خو د دلګانو دله مولا د غیرتیانو غیرتي مولا د صفا خلکو صفا مولا د ګنده خلکو ګنده مولا